ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درس شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترشوي جمعة المبارك بعد رسول المؤمنون نعيد المبني أي جاتونو بارك تشريف داشلو الله تبارك وتعالى مؤمنان فلاح نمرات خلق ألي مؤمنين سيداي بارك الله تبارك وتعالى فرماي والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. شرع هذا يجي من الله ونبا إعراس كي دغلقوا عقائدنا ودغلقوا أعمالنا الذين بدين إعراس كي أو فاعلين لزكاة مسجد بي. بیا دا ذکر شو چې د زکات د مال ادایګي په خپل ځای باندې ناهمه ده، ځکه دې سره د مال چې دی صفا شي. غیر ان شاء الله العزیز په یو جمعه باندې ذکر د هغې باره کې وشي. بیا دې مفسرینو په تفاسیرو کې د زکات د مراد دا مغشت دی چې دې به صفایي کوي د خپل زړونو او دې به د اخلاقو بدو نه ځان ساتي. لغو اخلاق بد هغې ته وایي چې کوم په شریعت کې د هغې منع چې دی دا خپل سیرې به صفا سوتره به چې دی دا ساتي. لغو چې دی دا هغې ته چې دی دا وایي د فحاشۍ نه د منکراتو نه او د داسې اعمالو نه چې په هغې باندې الله تبارک وتعالی نیول چې دی دا کوي. معاشره کې بد اخلاق او بدمزګي او د دې بنیاد چې دی دا د پردې نه کول پرده چې دی دا د ټولو اخلاقو د بدو لپاره یو چاردیواري چې دی نو دا ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د حیا د عفت او د پاکوالي د صفت چې دی نو په بهترین انداز کې وختن په وختن ذکر چې دی نو دا کړی دی فرمایي. او بیا د هغې امثال چې دی نو هم ورته ورکړي دي. بعضې وخت دا فرمایلي چې د مفسرینو او د محدثینو دي هغه امثال چې دی نو خپله چې دی نو داسې ورکړي. مثال یو شپول دی، شپول داسې دی چې شپول یو شپولکي چې دی نو د خپل ګډو نه یو شپول چې دی نو کړي وي او دی ته وکړي وي. دا یو حد وي چېرته د دې نه به چې دی نو دلته به ته داخلېږي او که نه داخل شو نو بیا به نظام ټول دغه همبر هم دا به چې دی نو وي. دا پرده او د انسان دا نظر دا د حیا د عصمت دا یو شکور دی. او کله چې دیږي او ماتېدل چې دی نو راشي نو بیا نظام چې دی نو هغه دغه همبر هم چې دی نو راشي. دې وجې شریعت د یو ګناه چې دی هغه اسباب چې دی نو هغه منع کوي. لکه مثال په دې معاشره کې کوم داسې مؤمن و دې سره موږ مفتین وو یو نسواري کس دی هغه نسوار چې دی نو هغه پرېږدي. بیا چې هغه د نسوارو نبي وویني نو هغه شونډو کې خارق چې دی نو هغه شروع شو، ځکه چې د هغې نه هغه اجتناب چې دی نو دا کړي وي. یا مثال چې دی نو روژه ده او دې موسم چې دی نو هغه د ګرمۍ دی، لیکن انسان په نظر باندې په رمضان کې یا په روژه کې روژې حالت کې شربت وویني نو هغه تنده فورا دله چې دی نو دا شروع شي. دا د انساني فطرتي او غوښتنه دا چې دی نو دا دی تقاضې چې دی نو هغه دا دی. نو همدغه شان د انسان دپاره د شریعت مطهره اسباب د زنا اسباب د ګناه دی ورته منع چې دی نو کړی دی او دی ورته فرمایي. چېرې یو انسان به په یو غلط ځای کې نظر به هم دا به چې دی نو دا نه اچوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دور برکت بهترین دور د پردې حکومتونه په دغه وخت کې چې دوی نور راغلي
لیکن حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وغوښتل او دا ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهرات چې دا د نو بیبیانې دي پاکې بیبیانې دي دا هم په دې مجلس کې موجود دي او دا یهودیان او دا مشرکین او دا ټول کوم چې دین راځي نو چې دې یو پردې کې ډېر باندې الله تبارک وتعالى د پردې حکم راوړي چې بس د پردې حکم کې دا وشو او بیا الله تبارک وتعالى آغاز څنګه فرمایي چې مؤمنین ته وایي چې يهود دې د خپل طرف نظرونه دا سترګې دا چې کوي وکړي بس دا چې د یو واړه ته وکړي التفات دې وکړي پر دې حکم چې دې راغلی رفته دا حکم دا به دې نو د ګناه اسباب د پاره دا زلایل ټول کو اسلام کې حرام ګرځولي دي لکه علما فرمایي محدثین فرمایي چې د شراب د حرمت حکم راغلی چې د شراب په نسبت بیا به دا به هم حکم راغلی چې په کوم لوښ کې شراب څښلی شي نو دا به هم نه استعمالوي حالانکه لوښ سره خو څه تعلق دا چې دا نشته لیکن دا ورته وایي چې په دې سره هم هغه یاد او څښلو هغه شراب یاد هغه چې دا کېږي اوس هم دا چې نه منلي بعضې لوښي داسې وي چې هغه شکل د دې هغه سراحي او هغه جوړ داسې وي چې هغه د یو شرابي شکل چې دی نو ورکوي انسان فطرت چې دی نو هغه نه لګي بیا وروسته چې کله پوه شو رسول الله مبارک ته اندازه وشوه چې صحابه بالکل د دې هغه تدریس او هغه درس چې کوم دی وشو اصلاح چې دی نو مکمله وشوه نو بیا اوس په خوراک کې دی نو دا دې نه کوي ځکه چې دا چې دی نو دا منه ده چې داسې وکړي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وی قبور ته زیارت په دې نه داخله کوي قبور ته تاسو په دې نه داخله دا به ولې چې دې تاسو نه وا چې د قبور انسان دې کېږي لیکن د شرک آغاز دې د کېدو د وخت دا داسې ځکه چې دې قبور ته تاسو سره د سجدې وکړي نور په خرافات کې به دې ویلې نو بالکل د قبور نه ولا منو فرمایله چې تاسو دې نه ځئ ځکه چې دا عمل د شرک ته سبب چې دې دا وکړو شپوله وکړي دې دا وکړو او چې کله عقیده راسخ شو کلک شو نو بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ما د دې قبور د زیارت ته دې منع کړی وې اوس تاسو چې ولې او زیارت ولې دې کوي دا ځکه چې په دې باندې تاسو د آخرت د مرګ او د منظر د دې یادېدل به دې وشي او دا به تاسو رسول الله فرمایي چې د انسان په یو غیر محرم باندې یو زنانه چې داغه د سره نکاح کوي هغه باندې دې نظر اچي سترګې وته وایي نو دا د شیطان د ابلیس د ظاهره دا غشي نه دې نو سیوا چې دې نظر او پای کې د عمر چې ګرځي هم دا تقاضا وکړي دا وخت کې نشته انسان یو نظر هغه چې باغې باندې ول چې دې نشته یو غیر ارادي چې دې داسې وشي او تستر کې دې نو کې خدا کوي او چې نه تا یو نظر یو غیر باندې واچو رسول الله مبارک فرمایي او بیا حدیث کې قدسی رسول الله مبارک چې دې نو حضرت کوي او قدسی حدیث هغه دی چې الله تبارک وتعالى دې فرمایي چې دا غشونه ازاله چې دې نو غشته جاهلیت زمانه کې په دوه قسمه غش بچ دي موجود چې پای باندې بچا کې ته دشمن دی وجو یو عام غش او تیرو هغه بل تاسو چې په زهر کې وایي دې نو ټوکو زهر وایي دې نو پر واچو مې سره باندې انسان ته ورته جوړېدو او قرآن بچ دې نو هغه مرګ دې نو تاسو حرکت په دا وکړو نو تشبیه دای سره ورکړه دا چې د انسان د نظر یو غیر زنانه باندې هغه داسې دي چې ځای نه وشي دا داغه نه دې مراد او داغه نه دا آغاز د ګناه چې دې دا کی وګوره په نظر نشته رسول الله مبارک فرمایي چې سترګم زنا کوي دا څنګه چې یو غیر باندې دا نظر دا چې دې دا کوي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو پیروي ازواج مطهرات دې مناسبي عبد الله بن مکتوم رضی الله تعالی عنہ دا صحابي دی خو مستر کو باندې دې ورون دی رسول الله مبارک دې بیان ته وایي عبد الله نه پرده چې نو داو کې بیا او چا ته وایي د کائنات بهترین صفات ځانته دا چې نو وایي چې هغه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لپاره انتخاب دا شوی دی او د چا نه ولوي یو صحابي دی صحابي څومره لوی شان چې نو دا غلي
او بیا په سترګو باندې چې ورون دی نو دا بیانې ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې ورون دی الیس هو اعمال دلته چې کوم دی تاسو نه دی دې چې تاسو نه دی ته او د بیا هغه چې ورون دی ولکه ستاسو نظر ټیک دی کنه دا هم نبی پاک صلی الله علیه وسلم دې درس ورته دی لګاوه کوي شریعت کې د اصل پرده چې دی داخله ده رسول الله مبارک بیا صحابه ته پوښتنه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم پرده کچې دا چې کوم دی وری او دا چې دی وری بیا مرګ دی اوس په دې فقهاو دومره یو داس ولا کول یو اجازه ورکول چې مثال مثال راځي چې کوم دی قتل کیږي یو کور کې داسې وی او داسې رشتونه چې دینو هغه کیږي او مشکلات بیا شریعت دا اجازه په انتهایی طور په یو ضعف دی حالت کې په حالت استراحت کې دینو ورکړل چې خپل فزر اوقات کې دینو دا وسره کوي لیکن لاس په دینو دا نه ملاوي لکه مثال یو ځان داس راځي چې رشتہ دار هغه راځي چې په لاس کې دینو نه ملاوي چې وګوره بیا د وړي ولا چې دینو دا کې حتی لوسه احتیاط په دینو دا کې او شریعت دې نو سوي علماء دا اقوال په ابيزر باندې ذکر دي دا وایي وایي چې نارینه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه او زنانه چې کومه رابعه بسنی شي چې دا د خپل زمانه لوی ولایت خاوندان نارینه او زنانه نو چې دین دواړه یو ځای کوي کېږي نو درې په شیطان سره کوي دې څومره لوی دا یو حیثیت او هغه دې وداني وایي چې دا څه کېږي نو درې په سره شیطان چې دا کوي حکم دا چې چر دې پردې دومره احتیاط او دومره وخت دا چې دا دی یو عالم یو عجیبه واقع چې کومه نه نقل کړي دې د عبرت وې د مشق په جامع مسجد کې په خامه کې کومه نو وي د جامع مسجدونه داسې بلوچو سپیکر باندې دي اوازونه د خلکو تیر د تجدید لپاره دا مینارونه چې دا جوړ شي تاریخ اسلام کې د میګار او د ګمبد دوی اهمیت کې کومه زیاده د حدثمان سره د لغانو دور کې کومه دا ډېر روان چې دا دي او د مینار مسجدونو د دې په فائدہ دا و چې مؤذن د دې اذان وکړو چې برابر اذان هغه به دې کوو اواز به دې تیز تیز به دې راځو ته بوډا سره دې شپې ته کارو باندې مثال وکړو یا د دې نه بوډا د مؤذن دې اذان چې دې راځي مینار کوو او د فقهاو دا لیکلي چې د هيا صلاه راشي هيا صلاه راشي مخيط على التوقيت على التوسط دې دعوت دا صاحب چې اذان چې کوي د مشق په ماحول کې د جامع مسجد دا انت چې لري او کله دې مینار باندې باو اذان کوي یو زنانه چې نو هغه د پاره باندې نظر دا چې دې ولګي هيا الفلاوي او یې پس هغه نظر چې رسول الله فرمایي چې دا د ظاهري دینونو چې کوي یو تیم دی هغه چې دې هغه شو لګي او بس د غزل چې کوي فساد دا شو اذان چې دې خراب شو ته د دې پوری خلق مو ته بابا څنګه نن ګورغه مو ته یې نه بابا مسلمان دې چې دې راځي کې احمد یو ته معاملې چې نو دا غیر د فساد آغاز چې دې وشو او دا وایي سبب په بس خو په دې کار سره بس دې وو لوی مستمو شو دا وایي چې ماستا نکاح کیږي نه د مسلمان ته او چې دې نو غیر نو دیما او ته یې بس خیر دې دا څه کوله او ته یې نه څه کیږي یا چې ډېر زیات حالات خراب شو یې ورته وایي بس ټیک ته زمانه یو دا يهوديت دا دين چې نو واقع علیه بالله دا چې موږ قبول کا زبر سره دا نکاو سچ کړه ولا خو کو چې یې دا وې سړي وا هغه سړي نه چې دی راوځي نو په او په دا بس وو کوته مرګ دا چې دی اسلام داخلي خدمت پورې دي نو کومه په وخت کې مرګ بلد د يهوديت په دې قبولیت ولا مرګ دا چې دی علماء فرمایي دا د څه وجه د یو نظر د وجه د نوان سرایګا اسا بس دې نه اسلام چې طریقې کومه له خوري دي کماندار او کوم سدباب او کوم سپورت چې کول دي پای کې لوی خیر په آی کې نه کول دي نن په دې معاشره کې دې کې د پردګي یو لوی سلام چې نه راغلی په دې دوه حقوق واجبات ګوره د شریعت دې نو د سړی لپاره چې کوم نه د څه وي سړی چې کوم نه وي دا څه خوشبوئی عدم استعمالي چې په هغه باندې رنگ چې کوم نه لګي او ځانه خوشبوئی چې نو بالکل باندې استعمالي مګر هغه شي چې هغه رنگ به کوم نه لګي
مثال په تور زیب زینت وي صفر فيه چې کوم نه خو نه او بل داسې حالات ولګي چې هغې باندې دا مثال سرخي شي او سنار شي مهندي شي دغه ټیک ته وله جایز دی لیکن خوشبويي به چې کوم نه هغه دا به نه کوي او که نه ځانه خوشبويي وکړه او دا ووته د لوی شیطان یو لوی کنټک چې کوم نه بیا روان شو نارینه به چې د خوشبويي استعمالي ټیک ده لیکن دې به رنګ به چې کوم نه باندې استعمالي دا صنف فرق د صنف د فرق دا چې کوم نه شریعت ولا دا چې کوم نه داخلي نن په مخلوط معاشره کې په موږ دا وایي چې دور چې کوم نه یو بدترین دور نه چې کوم نه مونږ او دا فقها دا علما چې بیا چې کوم نه د حالت استراحت چې کوم نه تعریف چې دی مخې یا وخت کې جمله وکړه کله نن یو آفیس ته ځي اسلام پای کې یو کاري ایرپورټ ته ځي بانک ته ځي پای کې بس پای کې لازمه دا به چې کوم نه لازمه ځان له کې نو ته هغه سره معامله داسې کوي چې خپل د ضرورت په کوم نه دا کې او دا راځه بس کې خپل وخت په کوم نه پاس کې بس هغه نه به نو خلغه انتفاع د نظر په دې ځای کې ضرورت ده ځکه چې په حال کې او د ریسپشن دی که هر څه د پای کې برداشت د ناس دي نو علما حالت استقرار وایي دی چې یو سړی د لوګي نه چې کوم دی او هغه هیڅ چې کوم دی نه ملاويږي نو چې دې مقدار د راوړي سره په وخت دا چې کوم دی دا زموږ په خیال دا دی الله تعالی عفا دا چې کوم دی دا وکړي بیا خاص کر په دې ودونو کې یو انسان د ویډینګ هال چې کوم دی ورشي بالکل هغه له تک چې کوم دی نو وخت بالکل په انسان باندې یو ځینې امتحان دی دا نو حتی اوسه په دې معاشره کې به چې کوم نظام د دې نیکو سره چې کوم دی او د دې نه ځان دا چې اجتناب پچېږي کوي او درجه او اجر هم چې کوم دی هغه دی څنګه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم ویلي فرمایي یو دور به داسې راشي څنګه وربي چې پای کې د خلک په زنا چې دی کوي یو سړی موضوع یې دا الله باندې ګوت ته خوشاله ګوت ته خلک شاله سایت ته خدای عمل وکړه وي دا هغه اجر به چې کوم دی دومره زیات چې تاسو هغه تاسو مراجعه وکړئ دا به ځکه چې انسان په ویل باندې دې نو چې خپل کور کې به اختیار په دې واده کې به کوي نو خپل ځای کې به د اختیار به کوي نو د معاشره دومره مجبوري به دا هغه دومره دا به وي او دا حالت چې کوي نو ولې تاسو چې د شریعت حکم دی هندستان کې یو زنانه ده یو سټوډنټ ده طالب علم ده او د یونیورسيټي یا د کالج ده او صرف د کوم هغه هندوان په سیده راځي چې د لری کې خپل سکاپ دې لري او هغه مجبور یا مظاهره چې کوم دا کوي او نو یې الله اکبر الله چې دې دا ویلي او پای باندې څه باندې دا غي او په کوم تاسو شریک کوي نه کوي د صرف سکاپ دې او په دنیا کې څومره لوی یو ټوم هغه دا چې نه دی دا زموږ د عمل د انحطاط چې کوم دی نه دی چې ته بس دا یو حق دی مطلب دا چې دومره جرأت هم چې کوم دی شو نشي کولی چې نه زموږ اسکار په دې سر باندې دا به کوي او الله سبحانه وتعالى هغه له ګوره د دې وجه نه څومره په دنیا کې دومره لوی شهرت ورسېږي ورته څومره چینل چې دی نو هغه راځي هغه له کورس ورکوي انټرویوز دا هغې چې دی دا کوي دا په څه باندې چې په یو عمل باندې هغې د خپل عمل چې کوم دی نو کوي او کردار کوي او د جرأت چې کوم دی نو اظهار کوي الله تبارک وتعالى چې په دنیا کې دومره پروت دی چې په آخرت کې ورته الله تبارک وتعالى باندې دا ولدا بالکل د ذوق او د انتقاد دی او دور مدرس کوي یو موقع زموږ دای چې یو مړ چې کوم دی نو یو کټ د کورا چې دی نو وروړي نو د ترو د زوی د لیوال چې کوم دی نو کوي نو هغه راځي او هغه څوک چې کوم دی نو داخلي یو دا چې دی نو راځي دا په وړي دا یو اخیری خدمت دې نو دا نو ولې او آیا د قرابت او د خپل ولې بس سره چې کوم دی نو دا شو تاسو په دې کې کوم دی نو یو دوه کاله کې درې کاله به نه کړی خو چې وفات شي نو خلک بالکل هغه ورځي او غزنانه چې دی راځي غرض مې دا و چې اجتناب دې پردې د حیا چې دې ډېر ضرورت دا چې دې راځي انسان عمل کوي عمل کې دعا کوي نور چې دې راځي وی د فسادونه هغه دا چې دې جوړيږي نو پای کې دا چې په دې شریعت باندې او دې حیا او دې په باندې په دې عمل کې وي اسلام کې چې څوک کوم دې نو هغه نه کوي دا مفتیان اعظام د خپل دور سره کوي چې کوم دې دا ورکوي چې کوم په دې په دې باندې د نظر چې کوم دې وي هغه د تعلیم د حواله سره هم چې د فتوا چې کوم دې ورکوي د جواب حواله سره هم
دور حاضر سره چې کوم دی ورکی ولیکن هغه په یو شریعت په یو شریع قیود کې بچ دی نو د لازمي ځکه دین چې دی نو بل دین هغه دی هغه څه بالکل بګدا نشته اتحاد به کیږي نور دې نه کیږي لیکن هغه د دور مطابق لیکن دا یو چې دی بس دا باندې چې انسان بالکل دا هر څه به دې ملاو کوي څوک چې کوم دی دا کړی چې انسان یو زنانه چې کوم دی دا په کور کې موجود د پرده کوي تعلیم خپل چې کوم دی اصلي او تدریس چې کوم دی نو یو مکمل په دې حالت کې چې کوم دی نو غزي مخلوق نظام تعلیم هغه چې کوم دی نه کې رسوب په هغه ځای کې معنا دا چې کوم دی نه او دې دور حاجت کې موږ د افغانستان مثال ټول د کوم دی نه پوښتنه طالبان هر چا خپل نوم ولې بل چې کوم دی دا ولګو دی هغه ایرپورټ چې دی نو هغه روان دي دفتر چې کوم دی نو هغه روان دي ملازمتونه هر څه چې کوم دی روان دي او شریعت او هر څه په کوم روان دي دنیا سره هم په موافق هغه چې کوم دی دا روان دا د دې چې کوم دی چې ورګه موږ ته بځای کې دا چې وی چې نن دا ترقی چې کوم دی نو هغه دا چې مسلمانانو بهر کې دا چې نو ګور یو عالم یو مثال دې وروته د میوه چې کله په خپل پرده کې چې کوم دی خپل پوستک نو دا په حفاظت کې دا چې او چې کله لاندې راوړل نو بیا به حشرات او هر څه امراض ټول به دې نو عمل به ټول به دې بیا کوي دا خو د دین یو خدمت دی ثانیت کې نو نه دی چې ته دې ځانانه چې دې نو دا کټاو ورته او په یو فلیکس باندې لا یو ور پروتو چې نو دا ورکړه دې ته خدا د اظهار چې نو هغه خدا نه دی آزادې خدا راغی نه دی ځانه چې کوم کار د پاره راغلی د هغې لپاره چې کور کې دا د بل ځای لپاره راغلی شریعت هم مله خپل دا حقوق ورکوي انسانیت هم مله دا حقوق چې کوم دی ورکوي د دې مغرب چې کوم دی تاسو ورکوي سټوډنټ ته د هغې چې کوم دی د علما مثال بار بار چې ورکوي سټوډنټ داسې یو ملک دی چې پای کې بې زنا باندې تیل چې کوم دی دا نشته ازادي چې دی نو هغې ته کله ازادي ده بس پای کې دی دا شته بلکې پای باندې شته نه یو دا چې کوم بس د چا خپل یعنی مثال هغه معاملات برابرېږي نو چې څه کوي نو هغه دا به چې کوي نو وایي چې په یو منټ کې په سټوډنټ کې 70% د سیوا زنا د جبر دا چې کوم دی نو ریپورټونه درج کېږي پکار دا چې هلته کې بس دا شی یو فری وي نو بس دی اس قسم په هغې باندې استفاده وي بس ماحول ول نه وي د هغې باوجود چې کوم دی زنا د جبر زوره باندې چې کوم دی دا هر څه دا چې کوم دی کېږي او وایي چې هغې ته تبارك الله تبارك وتعالى چې د دنیا ملکونه هغې خپل بجټ چې جوړوي چې مثال زموږ دومره خرج دی دومره آمدن چې کوم دی سټوډنټ بجټ چې دی نو هغه نه جوړوي نو دغه شی سیوا چې کوم دی هر کس پکې دومره مالدار دی او بیا موږ ګورو چې د خودکشۍ شرح وکړي د 80% د سیوا چې کوم دی راوړل نه دی چې مثال یو فیصد مال وي او دا چې کوم دی د خپل نفساني خواهشاتو اجازت ولا کوم چې دی وي باندې باندې هم څه قید او منع دا هم نه وي رهایش بهترین وي سورتي بهترین وي هسپتال کې سہولتونه دا هر څه دی دا به وي او ګاډي کې وي موږ نه کوم دی وځو هر سړی بس کوم دی خپل پریشان دا چې کوم دی چې دا هر څه به وي نو بیا خو سړی وي چې زما عمر د بس یو 4 سال کم از کم دا چې کوم دی بیا روزانه شرح 80% خودکشۍ شرح چې کوم دی سیوا دا اصل کله ثابتای سکون په حیا کې په دې پرده کې اسلام کې څنګه دی الله تعالی دا موږ څنګه وګرځي امه کرام ربي واخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الله يشكرنا والعالمين سيد في الله شكرنا ولرشيا والباني والفساد والبيت جنگ چې کوم شروع جنگ حل نه دی الله په ټول عالم کې امن راوړي یا الله مسلمانان ډېر خفه کېږي یقینا د هر چا زړه درد دی ځکه چې مسلمان هغه نه دی دهلي دی عیسایي دی هر څه دی لیکن بیا هم درد پکې شته مسلمان باندې الله تعالی نه پوهېږي څوک والله هم ټول پې خبرېږي امن الله په دنیا کې راولي عالم اسلام کې راولي عالم انسانیت کې په ټول امن امان الله تعالی مصیبتونه تکالیف الله تعالی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.